احسان الرحمن صاحب نن چې کوم د افطار پروګرام تابع تاسو کړل دا درې څه مقصد لپاره کړل هغه سره لږ شیر کړئ. خجی بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو شیرازي صاحب تاسو ډېره مننه او ډېره شکریا تاسو زمونږ د پروګرام لا د دې کورج له ډېر ټایم راکړ او تاسو د وایس اف بډګرام ډېر چې دی هغه مشکور مې او الحمدلله ډېر ټرانسپیرنټ چې دی هغه رپورټینګ کوي. نو لاول خو زه دا وایم دویم دا وایم چې یاره لکه څنګه چې ستاسو د وایس اف بډګرام دی او هر هغه پروګرام او هر هغه شی دو ښه طریقې سره مخې ته کوي داسې د افطار پروګرام د پارټي د دغې دپاره چې موږ اتحاد اتفاق هغې لا پروموټ کو هغه مخې ته کو او د بډګرام ټیلنټ چې دی هغه بهر راولو او څه قسم له تعصب چې دی هغې نه دا بډګرام چې دی هغه پاک کو او دغه لپاره موږ د پارټي رینج کړل. خبره تاسو وکړله نو په سوشل میډیا باندې نن سبا یو ټرینډ چلیږي د قومیت چې کوم دی وایي یو طرف ته دیشان او بل طرف ته پنجګل سپیشلی دا دواړه قومونه بیا داسې نور قومونه جنګیږي نو روزانه موږ ګورو په هغې باندې ډېر غلط کمنټس او پوسټونه او دا شیر کیږي نو هغه خلکو ته هغه پلیټفارم والو ته به څه ویل غواړئ چې کوم د قومیت او د تعصب ناره لګي؟ نو اصل کې دا د قومیت یا قومونه دا خو الله تعالی صرف هغه د تعارف دپاره چې دی دا یو لیبل په دې باندې لګولی چې یاره دا فلان کې قوم دی دا دی لیکن که موږ دا وګورو نو پیغمبر وسلم چې کوم آخري خطبه وه په هغې کې دا فرمایلي و چې یو عجمي له چې دی په عربي باندې او عربي له په عجمي باندې چې دی څه فوقیت نشته دی نو بیا دیشي له په پنجګل مني او پنجګل له په بل مني او شیرازي له په بل مني او په دې کې څه فوقیت چې دی هغه بالکل نشته دی. نو دا د دې نه بل غټ خبره چې دا هغه ماته نه ښکاري پاتې شوه بعضې کسان داسې خبرې اترې کوي نو هغو به دا چې کومه خبره ما وکړله د پیغمبر کوم خطبې حواله مې راکړله هغو به د دې نه چې دی منکر وي هغو به بیا ځان ته څه وایي د دې نه بل زه ماته دا ښکاري چې یاره دا ټولو نه غټه خبره موږ لپاره دا ده او ټول موږ یو شان یو او که الله په نیز باندې او د مخلوق په نیز باندې بهترین انسان دی نو هغه دی چې هغه کې انسانیت وي هغه کې تقوا وي او هغه کې هیومینټي وي. نو زما په نیز هېڅ قسم له دې کې څه حرج نشتی که څومره انسانان دي هغه زموږ وروڼه دي او د انسانیت په خاطر که د بډګرام کې اقلیتي کوم کسان دي نو زه یم هغوی سره موږ له یو تعصب چې دی هغه نه دی پکار. جی احسان لاسټ کې یو کوېسچن دی هغه دا دی چې دلته موږ ګورو نو بډګرام کې مختلف سیاسي پارټیانې دي خیر نومونه نه اخلو ټایم کم دی مختلف پارټیانې دي هر قسمه خو د هغه پارټیانو کسان هم دلته موجود دي خو پارټي کې که موږ دلته ګورو بډګرام په سطح باندې نو هغه د پارټۍ لیول هغه نظریاتي سیاست چې دی هغه نشته دی خو دلته موږ پرسنل اټیک او ذاتیات او قومیت او دې طرف ته ځو دا زموږ سیاست دی په دې هکله به تاسو څه ویل غواړئ؟ نو زما په نیز باندې خو دا ده چې یاره اکثریتي داسې کسان دي لکه اوس تاسو د نظریې خبره وکړله نو دا زموږ چې کوم عمل شاه صاحب دی نور داسې د پی ټي آی کسان دي د این پی دي د جماعت اسلامي دي نو دې خبرې سره خو زه ټو سم ایکسټینټ زه اتفاق کوم اصل کې دا ده چې کریټیسزم چې دی هغه خو به نه کوو خو لیکن دې کې څه حده پورې د بډګرام چې کوم جنبه سیسټم دی خانیزم دی نو زه به دا وایم دې کې دا د هغو د وجې نه چې دی دا چل کیږي او هغوی چې کومه پارټي ته راشي نو هغو خپل هغه پرسنلایزیشن کې هغه واخلي او هغه پارټۍ له هغو هغه هایجیک کړي نو د هغې چې کوم هغه ورکرز دي څومره هغو مایوسه شي او دا د دې د لاسه راس چل کیږي خو زه وایم یاره نه ده پکار انشاءالله دا موږ چې کوم کار شروع کړلی دې سره به اویرنس راځي شعور به راځي تعلیم به هم کیږي او with the passage of time دی کې بچی دی پازیټیو چینج دی راغلی. احسان صاحب سوالونه خو ډېر دي خو نوی سوال مخې ته راځي دا راته ووایه دلته ویلو کې داسې راځي وایي چې ضلعي انتظامیه طرف نه یو سسته بازار جوړ شوی دی دا نن چې کوم تاسو دا هندواني او خټکي دا راوړي دا آیا د سسته بازار نه راوړي؟ یاره سسته بازار چې کوم دی هغه خو صرف برای نام دی او حقیقت کې هغې کې هېڅ هم نشته دی او هغې کې چې دی زموږ کوم سیاسي چارواک دي نو هغه ډي سي ټول هغې کې انوال دي او بس صرف هغه فارمیلیټي ده هغه پوره کوي نور هېڅ داسې ریالټي نشته دی. او د چینی سکینډل حوالې سره به څه نو یاره جي د هغې حوالې سره خو به زه دا ووایم چې ریالټي چې دا هغه یو الله ته پته ده خو ما ته چې څه حده پورې علم دی او ما سره د هغې کوم دغه دی نو چونکې دا کوم پرمټ شو هغه کوم کس چې دی راشد همایون صاحب ډاکټر هغه زما کلاس فیلو دی مرګره مې دی نو هغه سره چې کله زما خبره اتره شوې ده نو هغه چې څه حده پورې
خپل کوم موقف پیش کړل نو زه دا وایم چې یاره دې کې مې بي هغه هم په حق نو انسان دی مفادات دی هر چا یي نو کېدای شي لږ ډېر چې دی هغه پکې شوي خو لیکن دغه شان لوم نه ده لکه څنګه چې او بیانېږي او څنګه الزامات چې دی هغه لګي لکه صحیح ده داسې نه ډېره مننه جی احسان صاحب